ډي سي صاحب دې نه شل پنځه شپېټې وړلي تا له پکې پېټې درکړې ده نه ده درکړې نو بیا د دې تپوس وکړه د 100,000 هم ترې نه دې ټیمې تنګي چې کوم دی نو دا وړلې دی او جنګې هم ورله غورځولې ده دا میاشت یوه نیمه د دوی دا روزګار دی. ګرانو کتونکو سلامونه کوم ملف خان شیرپا یم کیمرامین دا سره یاسر خان دی. دا بازو امونه چې یو ځانګړی حیثیت لري په ټوله نړۍ کې په دې ورځو کې بهر ملکونو ته هم دغه ګفټونه ځي او اوس هم یو ځای کې ومه نو یو کس وي ما د 6,000 واغستل صرف پیټۍ بل یو ملګري د 2,000 واغستل دا وي څه وي فیصل آباد ته اسلام آباد ته وړمه. دا تیر کال په نسبت باندې دې کال چې کوم دی نو ام ګران دی او ما اوس د دې ماشوم سره خبره کوله چې دا سټال لګولې نو هغه وایي چې دې پرې په باغ کې امونه کم شوي دي. خو نن مهمه خبره زه دا کومه چې تنګي خو ترقي ونه کړله د تنګي ټیمې چې کومه دغه د ګډوډۍ ښکار ده خو هغه راځي او د دې خلکو نه بطور بته پیټۍ وړي دا د دې خلکو الزام دی او بیا روزانه حساب سره 1,000 روپۍ جرمانه کوي او دونه 3,000 5,000 2,000 دا چې کوم دی نو دا جرمانې لګوي نو دا انتخابي ظلم کوي او زه تحصیل ناظم ته هم وایم چې روزګار خاص هم خلکو سره نشته دی دا چې څوک تنګوي نو د دې دغو کې دا وګورئ 3,000 لیست دی دا وګوره دا په 3,000 دی پس دغه شي د طرې پکې لګولې دي دلته د بجلي راوستې ده دله دې دا جنګۍ جوړه کړې ده د سفر باندې ولې دا کیې تا چولې دي دا لرګي ورله تار وړې دي د داسې څه خلاف ورزي کړی ده خو د باغ نه هم راکوز کړو او دلته کې دې کې واچو او دا خرڅوي او بیا چې ته جرمانه ولګې نو بیا پې دومره دوړه دمکه واچې چې بیا ترې نه پیټۍ هم اوچته کړي دا تنګي ټیمې ښه اوس خو زه د ټیمې والا نه په دې کې تپوس کوم او د هغه نه موقع بلم نو هغه و چېر دا ما په دې باندې جرمانه لګوله چې ده به ځان ته چړقون وکړی او دې چې کوم دی نو ده را سړک نه دی بند کړی دې په کار و چې په دې سړک باندې ده دغه لګولې ګوره دا سړک دی په دې سړک هم چې کوم دی دا مومن ډیم ته هغه کار روان دی د شمشتۍ په چال باندې تمانځو سړک خو الحمدلله موږ وکړو دا مومن ډیم والا دا کنوی و پرې راځي خو دا وګوره دا څومره فاصله دی د سړک نه څومره لرې چې کوم دی نو دا په دې باغ کې دا سټال لګولې دی او د دې باوجود چې کوم دی ته راځې او دې جرمانه کې او دا ډیپه چې کومه ده د ځان ته خپله دغه کړې دا وګوره دا انتخابي ظلم چې کوم دی نو دا دلته کې کیږي نو د دې ظلم دی مخه ونیولی شي او دوی وی ما دپسې ډېر سوال جوابونه کول خو وي تاسو نن موږ راغلو په دې باندې مې یو رپورټ ټي وي له جوړو اردو ټي وي له نو دوی چې راته راپریاد وکړو ډېر زیات خفه شو چې دا روزانه دا خال دی دوی سره دا ظلم روان دی او دا صرف د دوی خبرې نه دي دا ټولو دغه والا هغه دی د دوی د لاسه هغوی هغه جنګې د ټیمې والا د لاسه وګورئ هغه د جنګې ختمه کړه وګورئ دا د دې ټیمې د ظلم دپاره داسې ده که نه دا د هغوی د ظلم د لاسه چې کوم دی دا وګوره نو دا امونه چې کوم دي دا قدرتي دلته کې د میاګانو دا باغونه دا بوټي دار ځای نه چې روړي دي خو دا بازو هم دا یو ډېر زبردست ام دی دا کوم ام دی صاحبه نور ټول دی دا هغه امونو باچا کوم یو دی د امونو باچا دا یو دا د امونو باچا زه همیشه چې راشم نو زه د امونو باچا چې کوم دی نو زه هغه خورم داسې بل ام خورم هم نه او زه وایم ځکه چې وخورم چې ما څومره کتونکي دي چې دوی هم را سره وخوري او ټیمې والا ته مې چې وګوره سم مزه کوي تا خو هم پیټۍ وړلي دي که نه که ورته دا ورې په بچو خوړلي که نه دا چې څوک یې چې خرڅوي د هغه دړنې دغه یې د ام خورم که نه خو زه اجازه تلمه ځکه چې د هغه ړه چې کوم دی چې په دې یو هم ماته اجازت نشته دی او د هغه ړه ته پې درد میلاویږي د خدای تعالی بندګارو ارام وړی ارام سیسټم روان دی بیا وایي یاره نور به یم کو تا د دې ځای نه چې کوم دی نو نښتې او پیټۍ وړې او جرمانه کې دا رسید دا 3,000 به دې څونه کې ګټي څونه وخت کې به یې ګټي ام دې پرې په باغ کې ګرام دی او بل دا ده چې ام دې پرې کم شوی دی د دې په وجه باندې ام ګران دی خو مړه وسې ستاسو د قصده وه چې کوم دی نه ایا ملګري مې راله څنګه یې خیر دی امون له راله واقعي د امونو باچا دی خو بس ډېر په شوق به م خوړل خو خفه به څه شو خفه به دې شو چې دا ټیمې والا دوی سره ډېر زیاتې کړی ډېر بدخال دی ګرانو کتونکو دا تنګي د ټیمې ظلم او بربریت او جبر دی ولا پټالی باندې دا ټول والي دا غځای نه مې ورته لرې نه وښوده خو نږدې لږ رالمه
نو دلته اوس په خپله چې کوم دی نو دغه دی جوړوي ځان له دغه یا میاشت یوه نیمه چې کوم دی دې خلکو ته د روزګار موقع میلو شي دا بازو دامونو نه او دوی په هغې کې هم تنګ کوي دا څنګه غورځېدلی دا دا رالل بس دلته مونږ ته دغه وکړو دا لرکې دی د مونږ خو روډ نه دی خو و نو لاول خو یې پیټۍ وخېږو دا غړکه چې بیا راغله بیا 300 روپۍ واغوستې بیا به ټرالۍ راغله څو پیټۍ وخېجولې یاره یو 100 پیټۍ وخېږو ډکې خو تشي سر ډکې وسه تشي دا دې ټیمې والا هر څه خېجول د څونه پیسو امونه به یې درنه وړلي یاره کم از کم د 15-20 هزار روپۍ امونه به وړي او د 40 هزار روپۍ مال هغه ما په منډۍ کې 15 هزار روپۍ خرڅ واپسي منډۍ ته مې یوړه واپسي مې 15 هزار روپۍ خرڅ کړو ځکه چې دا خو یې غورځولو دیم د لو غورځو او واپسي مال چې کوم د 40 هزار روپۍ مې وروړو هغه ما منډۍ ته یوړه ما په 15 هزار روپۍ خرڅ ګرانو کتونکو دا ظلم وګورئ دا بربریت وګورئ ډي سي صاحب دې نه شل 15 پیټۍ وړلي تا له پکې پیټۍ درکړې ده نه ده درکړې نو بیا د دې تپوس وکړه د 100,000 هم ترې نه دې ټیمې تنګي چې کوم دی نو دا وړلې دی او جنګې هم ورله غورځولې ده دا میاشت یوه نیمه د دوی دا روزګار دی هسې له خپله سوچ وکړې دا ما چې څونه کتونکي دا ظلم دی او که نه دی دا جبر دی او خو نه دی دا بربریت دی او خو نه دی په دې ریاست کې خو چاته روزګار نشته چاته وسایل نشته چاته سکل نه ورکوي خلک بهر ملکونو ته تښتي دې خلکو ځان له روزګار روان که دغه امونه باغ ځان له والي دلته یې خرڅوي ګینې وګورئ دا وګوره ښه دا سرکاري ونه ده د دې دغه ځای چې کوم دی دا د جوړ کړی دی سړک چې کوم دی زه به تاسو ته سړک ښیم دی وګورئ سړک دا دی نور هېڅ خبره نه وه خو دوی یې بلیک میل کول د دوی نه امونه زیات وړل ټیمې والا تنګي دا د هغوی بربریت درته ښیم د هغې په وجه باندې نوم خو نه درځي چا چې دا څوک راغلي وو نوم یې نه ورځي دلته به خیر دی زه د 21 په سلامي کومه چې تا به بچو له دې غریبانانو خلکو دا دغه وړلي دا امونه به دې وړلي او دا خلک په دې نه کې چې بیا تنګ کوي خو زه دوی ته دا وایم چې دې پېرې تنګ کړی تنګ او دې پېرې د پسې راغلل نو ما ته به ډایرکټ کال کوې او بیا به دوی سره حساب کتاب کوو نوکر وي ښه دا نه زموږ نوکران دي دا نن چې پرې زوال راغلی په دې ټیمې والا وي تنخواګانې نشته وسایل نشته دا ستاسو د دې ظلم او بربریت په وجه باندې چې د غریب سړي ګاډی چېرته سیند ته وغورځوې او هغه پروټ ورسېدې نه کور ته یوسې چېرته ولا نور غریبانانو چې کم روزګار دی هغه ولا وکړې دا ډېر انتخابي ظلم شوی دی او په دې راته ډېر زیات خفګان میلاو شو یا دونه ظلم نه و پکار